حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د الله رب العالمین په بندګانو کې یو بنده د الله رب العالمین داسې حمد بیان کو، داسې ثنای بیان کړل، داسې تعریف د الله رب العالمین وکړو چې دا غي د ثواب په لیکلو کې پرشتي چې کم دی هغه په مشکل کې پریوتی، پرشتي چې کم دی په مشقت کې پریوتی، چې د دې اجر د دې ثواب د دې نیکی هغه موږ څومره ولیکو. نو پرشتي په مشکل کې پریوتی، په سوچ کې پریوتی چې د دې ثواب مونږ وسو ولیکو. نو پرشتي د الله رب العالمین دربار ته لاړي، د الله رب العالمین ته درخواست وکړي چې الله پاک استا په بندګانو کې یو بندا داسې حمد او ثنا ستا کړی دا او داسې کلمات ویلي دي چې دا غي کلماتو زمون سره د لیکلو ساجر نشته دي چې داغه د پاره مونږ سو ولیکو. ترا تسوخه چې مونږ هغه ولیکو. نو الله رب العالمین ورته فرمایل ای زما پرشتو، زما دغه بنده چې زما کم حمد بیان کړی دی، کم ثنای بیان کړی دا، کم تعریف زما کړی دی، د دې اجر او ثواب تاسو نشئ لیکلی. د دې اجر او ثواب دومره ډیر دی چې هغه تاسو نشئ لیکلی. لہذا تاسو د شو کوي چې د چې کم کلمات ویلي دي په خپل ډایری او داغه په عمل نامه کې صرف حق کلمات ولیکي کم چې د ویلي دي. د دې اجر او د دې ثواب او د دې مزدوري او د دې اجر او ثواب باغه په خپل باندې ورکوما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرشتو ته دا درخواست وکړو. هغه کلمات سدي مختصر کلمات دي، مختصر هغه دې زدکو او په خپل دعاګانو کې هغه ضرور وایو. هغه کلمات دادي یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دا مختصر کلمات دي زما عزت مند چې سړی یو لس پیری واړی کنه نو سړی ته بیا شي. بیا چې کله مونږ د سحر مونږ کو دا غین رستو دی وایو، د ماخام مونږ کو دا غین رستو دی والو، دغه شان دي پنځه وخت چې کله ماوتا مونږ کو دا غین رستو دی کم از کم درې پیری چې کم دی دا کلمات هغه مونږ وایو. ان شاء الله الله رب العالمین ډیر غنی ذات دی، ډیر بی نیاز ذات دی، ماوتا ته بداغه اجر او ثواب کامل طریقې سره هغه راکې. ځکه الله رب العالمین ډیر بخون کې دی او په لګ لګ سیس باندې چې کم دی الله رب العالمین ډیر ثواب کوي. داغه نو څوک تپوس کولو والا نشته. بعضی ملګری بوز دا وایي چې یاره دومره لوی اجر او دا په معمولی اکثر کمنټس کې وایي چې یاره دا حدیث او دا کم زین راغلی دا موږ د ځان نه وایو خجی دا زمونږ مخکې ته چې دی نو هغه کتابونه پراته د کتابونو د مین چې کم دی هغه مونږ تاسو ته چې کم دی هغه راخلو د خپل ګیډې نه د ځان چې کم دی دا مونږ نه وایو. صحیح ده. یو څه چې کم دی هغه مونږ د ځان نه شو ویلې بلکې مونږ بیا د استادان نه اوریدلی وي یا به د کتابونو د مینز نه هغه مونږ راوستلی وي او تاسو ته به یو په تعلیق چې دی نو هغه خو دی آسان سي باغه مونږ تاسو ته درکړې وي. ان شاء الله یقین په الله رب العالمین ساتي او کوي ان شاء الله اجر د الله رب العالمین فلاس کړي او ان شاء الله اجر به مونږ ته غرا کوي. ویډیو به د ثواب په نیت باندې د ملګرو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.